Assalamualaikum and welcome to IT Hub. Mungo start کړی وو CCNP Enterprise course. هغه هم زموږ د IT Hub چینل نه. نو مونږ کوشش کوو چې IT Hub چینل نه چې کوم CCNP مونږ لانچ کړی دی سر ته ورسو او ښه په ډیټیل ورسو چې تاسو ته هم څه فایده ورسیږي. نو د CCNP Enterprise کورس کې نن چې کوم زموږ دا زموږ دویمه ویډیو ده او په دې کې به مونږ د راوټینګ ریلیټډ انفارمیشن شیر کوو تاسو سره. بل اکثره سټوډنټانو مالا میسیجز کړي چې CCNP خو تاسو مطلب سٹارټ کړه خو تاسو به مطلب د راوټینګ سیکشن نه سٹارټ کوئ که د سویچینګ نه. ګوره دا ډیپینډ کوي. ځینې کسان د سویچ پورشن نه اول سٹارټ کوي، ځینې د راوټینګ مطلب د راوټر نه سٹارټ خلی څه شو او موږ به هم انشاءالله نن د راوټ نه سٹارټ خلو. صحیح ده. وایو راوټینګ ښه په ډیټیل چې کله راوټینګ زموږ مطلب سکسسفل شو د هغې نه پس به بیا سویچینګ پورشن ته موف کیږو. نو ټایم نه ویسټ کوو، ځو ټاپک طرف ته. ټاپک کې به موږ جنرل ډسکشن کوو د څه شي د سټیټیک راوټ. اصل کې سټیټیک راوټ خو CCNA لیول موږ څه ناسه ویلو خو همغه CCNA لیول به وایو د سره سره به لږ پروفیشنل لیول وایو. صحیح ده. سټیټیک راوټ ګوره ما په CCNA کې که چا زما د CCNA لیکچرز کتلي وي په هغه کې ما ویلي چې سټیټیک راوټ چې کوم دی دا داسې دی لکه مینول چې کوم ګاډي وي زموږ مینول یو وي که نه اټومیټیک او یو وی مینول. ګوره اټومیټیک ګاډی یا موټر کم یو وي چې په هغې کې دا ګیر چې کوم دی دا مطلب اول ګیر او دویم ګیر دا اخیستل انکریز کول او بیرته ډیکریز کول دا د چا کار دی؟ دا د انجن کار دی. مطلب ګیر ورکونه یا انکریز کونه یا ګیر واپس کونه یا ډیکریز کونه دا د چا کار دی؟ دا د انجن کار دی. او مینول ګیر کې به موږ څه کوو؟ مینول ګیر کې موږ داسې کوو چې کله مطلب مونږ ګاډی د زیرو نه روانه وو، مطلب زیرو مطلب چې دی کله ولاړ وي نو دا به ته په او فرست ګیر کې روانه یې، بیا سیکنډ تھرډ همداسې ورپسې ځه. خو که بیرته ډیکریز کوې نو یو ګیر به واپس شاته داسې راځي. صحیح ده. دا په کوم یو ټرانسمیشن کې کیږي؟ په مینول ګیر کې یا په مینول ټرانسمیشن کې. او اټومیټیک کې ټول ګیرونه انکریز کول او ډیکریز کول دا د چا کار دی؟ د انجن یا د ماشین کار دی. نو سیم همدلته هم په سټیټیک کې کم راوټ ته چې ستا ضرورت وي چې هغه ته خپل راوټینګ ټیبل ته راولې نو هغه ته به لار ته ښایې چې هلکه ما ته دا سټیټیک دا راوټ دی ما ته په دغې لار راشي. لکه ګوره دلته موږ سره 192.168 نیټورک دی. اوس دا نیټورک چې زه راولم د دې راوټینګ ټیبل ته نو زما سره دوه لارې دي، یو دا لار ده بل دا لار ده. دا ډیپینډ زما په دې R1 راوټر کې چې زه په بره لار راولم که په دواړو لارې راولم، سوري په بره لارې راولم که په لندې لارې راولم، یا مطلب په دواړو راولې په دواړو هم راوستی شي. صحیح ده. نو دغه کار د چا دی؟ دا د سټیټیک راوټ کار دی. او یو خبره بیا هم درته کوم چې ګوره دا سټیټیک راوټ نه دی، دې ته اکثره خلک وایي چې دا موږ سره یو راوټینګ پروټوکول دی. راوټینګ چې دی پروټوکول دی، نه دا غلطه ده. پروټوکول خو هغه ته وایي چې هغه کار خپله کوي، دې خو دی سټیټیک خو کار موږ ورته ښایو چې په دغې لار دې موږ ته دا راوټ راشي نو دته ته راوټینګ پروټوکول نشي ویلی. صحیح ده. نو دته به صرف موږ وایو راوټینګ یا سټیټیک راوټ. سټیټیک راوټ بس جسټ سټیټیک راوټ. صحیح شو. نو چې یو لاره په یو لاره باندې چې موږ پردی نیټورک یا اننون نیټورک خپل سوري اننون نشي ورته ویلی، اننون ډیفالټ زه لاړم، اننون غلط دی. ګوره یو نیټورک چې کله خپل راوټینګ ټیبل ته راوستنه غواړي او لار ورته ښودنه غواړي دې ته موږ وایو سټیټیک راوټ. خو که چېرته په همدې ټاپولوجي باندې موږ ډاینامیک راوټ وچلوو، چېرې ډاینامیک راوټ به موږ وایو هم لکه فار ایگزامپل ریپ شو، EIGRP شو یا OSPF شو. BGP بم کې ور واچو، IS به هم پکې ور واچو.
دغه راوټینګ پروتوکول دی اوس موږ سره. اوس که په دې ټاپولوژي باندې زه فار ایگزامپل دلته ما غلطي هم کړې او اس پی اف ټینګه باید او اس پی اف نه وي. فار ایگزامپل دلته ما چې وچله او اس پی اف. په او اس پی اف کې دا نیټورک چې د ده راوټینګ ټیبل ته راځي هغه او اس پی اف په خپل میټریک ته ګوري او د میټریک په بنیاد به دا راوټ ته راولي. مطلب د او اس پی اف میټریک چې کوم دی هغه کاست د موږ په سی سی ان کې ویلو که د دې لارې کاست فار ایگزامپل 10 او د دې لارې کاست فار ایگزامپل 12 و نو او اس پی اف به دا راوټ تا ته په دې لاره راولي ولې چې د دې کاست کم دی. صحیح ده. که چېرته دا لاره فیل شي نو اتومیټک به تا ته دا ټریفک دې لارې ته شفټ کړي. صحیح شو. ته دا ورته مه وایې چې ما ته په دې لار راشي یا د په دې لار راشي نه. او اس پی اف دا بیسټ پات ته د خپله سلیکټ کوي د چا په ذریعه باندې د میټریک په ترو باندې. صحیح شو. انشاءالله دا به ښه په ډیټیل بیا وایي خو داسې جنرل اوورویو زه فی الحال در کوم چې سټیټک څنګه کار کوي او ډیفالټ څنګه کار کوي. صحیح ده. سوري ډاینامیک. نو دغه د سټیټک او د ډیفالټ راوټ په منځ کې لږ لږ څه شو کمپیریزن و. اوس ګوره فار ایگزامپل دغه نیټورک چې کوم دی دا مونږ په سټیټک باندې راوسته دې راوټینګ ټیبل ته. فار ایگزامپل دا لار مو ته خو چې هلکه ته په دې لار راځه. اوس چېرته ان کیس دا لاره ډاون شوه یا دا راوټر ډاون شو یا دا لاره ډاون شوه نو بیا به موږ څه کوو د اډمنسټریټر به بیا دې راوټر ته کیني او دا نیټورک چې کوم دی دا به په دې لاره ځان ته راوړي ولې چې هغه لاره ډاون شوې ده. نو اول به اډمنسټریټر R1 ته راځي. صحیح شو. دا لاره به ډیفاین کوي. بیا به R2 ته راځي. دا لاره به هم ورته ډیفاین کوي. دا لاره به هم ورته ډیفاین کوي. سټیټک دی. نو سټیټک کې ټول بوج یا ټول برډن په چا باندې دی؟ په اډمنسټریټر باندې دی. او په ډاینامیک کې ټول بوج په چا وي؟ ډیوایس باندې وي. صحیح شو. نو ډیوایس خو جوړ بوج ته دی. مونږ سره زمونږ هیڅ خو خیر دا مونږ سره د سټیټک او د ډاینامیک څه شو کمپیریزن و. ښه بیا مونږ سره په راوټر کې یو قسم ته ټیبل وي چې هغه ته مونږ وایو راوټینګ ټیبل. راوټینګ ټیبل راځم زه د دې R1 راوټینګ ټیبل ګورم او بیا په راوټینګ ټیبل کې څه دي څه نه دي هغې باره کې ډسکشن کوو. صحیح ده. زه راځم ما تیار R1 اوپن کړی دی لاندې پروت دی. دا موږ سره R1 شو. ګوره R1 به تاسو ته ښکاري. ښه د راوټینګ ټیبل کتلو کمانډ چې و شو آی پی راوټ انټر. ما څه شی وکړه راوټینګ ټیبل مې شو کړه درته. ګوره اوس په دې راوټینګ ټیبل کې لږ یو څه خبرې شته. ګوره څنګه خبرې دي. ګوره دلته وګورئ. دلته موږ سره دا R1 دی. په دې R1 باندې 3 نیټورکس دي. دې طرف ته چې کوم دی دلته 13 دی. ښه ښکاري نه خو خیر وایي ګورئ دلته موږ سره څه دی 13 نیټورک دی. دې انټرفیس باندې کوم آی پی کنفیګر ده 10. په دې انټرفیس کوم یو ده 12. صحیح ده. او همدغه درې نیټورک وګورو دلته موږ سره دي 10 12 13. خو مسله چېرته ده؟ مسله دلته ده چې د 10 نیټورک ته مخامخ دلته هېڅ هم نه دي لیکلي. دلته یې ورته لیکلي دي C. دلته یې ورته لیکلي دي L. همدغسې 12 نیټورک ته هم درې شیان دي. 13 نیټورک ته هم درې شیان دي. موږ تاسو په CCNA کې دا راوټینګ ټیبل په څه شي کې کتلی و؟ په پیکټ ټریسر کې کتل او په پیکټ ټریسر کې CL او دا شیان نشته. خو راځو C ته. C مطلب کنیکټډ. اوس دغه کوم چې تاسو ته ښکاري دې ته موږ نیټورک کوډز وایو. ښه دا ایگزام پوینټ اف ویو سره لکه د CCNA یا د CCNP ایگزام پوینټ اف ویو سره یا مطلب ته یو ځای کې جواب اخلي انټرویو کې یا مطلب د انټرویو نه مخکې چې کوم ایگزام کېږي په هغې کې شاید تا نه کوېسچن شي چې لکه واټ از نیټورک کوډز. نو چې ته نه ونه یېرېږې نیټورک کوډز مطلب دا لکه تا ته فار ایگزامپل لیکلي وي چې لکه او مطلب څه نو ته به ورته وایې چې او مطلب OSPF. لکه دلته لیکلي دی دا دی او مطلب OSPF. R مطلب رپ. S مطلب سټیټک. D مطلب EIGRP. N مطلب OSPF NSSA ټایپ 1.
आई मतलब ISIS نو اصل کې دا I یا L یا C دا شی شو دا موږ سره نتورک کوډز دي او مخامخ ورته ابریویشن لیکل دي نو دلته مخامخ C لیکل دي بل L لیکل دي C مطلب کنیکټډ او L مطلب لوکل اوس دواړو کې فرق څه دی دې ته راځو ګوره زه صرف یو نتورک تاسو ته راخلم دا 10 والا 10 په کوم انټرفیس کنفیګر دی په 2/0 باندې دلته وګوره په 2/0 باندې کوم نتورک کنیکټ دی 10 خو L مطلب دا چې L کې بتا ته صرف او صرف یو سنگل IP شو کیږي سنگل IP ایڈریس سنگل IP ایڈریس نه موږ ته چې کوم ځای نه پته لګي چې دا سنگل IP ایڈریس دی /32 اوس دا IP ایڈریس دی کنه 10.1.1.100 دا یو سنگل IP ایڈریس شو اوس کتا تاسو ګوي چې د نتورک څه شي دی د IP نتورک څه دی نو ته ورته چې 10.0.0.0 اوس پته کې اولنې اوکټیټ چې کوم دی دا نتورک پورشن دی او دا درې چې کوم دی دا هوست پورشن دی نو دا به زه ولیکم /8 چې مطلب د اولنې اوکټیټ په نتورک پورشن کې دی دا نور چې کوم دی هوست پورشن دی صحیح شو ولې هوست پورشن دی هوست پورشن ما تاسو ته په IP ایډریس سیکشن کې ویلو چې هوست پورشن به ټوټل چې شي وي 0 به وي ټوټل به 0 وي دا ګو ټوټل 0 شو نو دا نتورک پورشن شو او چې کله هوست پورشن کمپلیټ آن وي مطلب ټول پکې 111 وي نو هغه ته به موږ وایو سنگل IP ایډریس نو د دې څه مطلب شو چې L مطلب هغه IP ایډریس کوم چې د انټرفیس ته موږ اساین کړی دا صحیح شو او C مطلب دا چې دا پورا نتورک زموږ کنیکټ دی چا سره د دې انټرفیس سره زه تاسو ته یو بل اگزامپل درکوم ګوره فار ایگزامپل تا ویل شي چې what is longest match I think longest هم داسې لیکل longest match what is longest match ګوره د دې کمپیوټر نه یو اپډیټ زی کم کمپیوټر ته دې کمپیوټر ته صحیح ده ګوره دا کمپیوټر به څه وکړي دا به ولیکي چې پینګ کم IP 10.1.1.1.1 دا IP ولګي دا خو دا IP ایزا سوري یار دا کمپیوټر به څه وکړي سورس IP په کوم ولګي کې 192.168.1.1 خپل IP به ولګي دا IP د کنده دا سورس ولګي دا ډیسټینیشن کوم یو دا 10.1.1.1 دا ډیسټینیشن شو کنه او دا سورس شو دا ریکویسټ بلار شي چرته سوئچ تا سوئچ پکې کوم کار فلحال نشتا سوئچ به دا ریکویسټ چرته ولګي د راوټر تا څه شو په دې راوټر باندې به سورس اوماغه سورس وی سوري ډیسټینیشن به اوماغه ډیسټینیشن از جست صرف سورس به بدل شي فار ایگزامپل زموږ دا لاره برنه لار چې کوم دا زموږ لار ده نو سورس به کوم ولګيږي سورس به دا ولګيږي دا IP ډیسټینیشن به کوم ولګيږي 10.1.1.1 دې راوټر ته ریسیو دا راوټر به په دې لار چې کی سند کی دلته به سورس دا IP ولګيږي ډیسټینیشن به کوم ولګيږي او ماغه ځکه ما درته ویل چې ډیسټینیشن نه چینج کیږي ریکویسټ راورسید دلته صحیح شو دلته چې راورسید د راوټینګ ټیبل کې راوټر بچیو کی لانګیسټ میچ بچی کی longest match اوس longest match ترازو او مغه IP راخلو دلته وګورئ ګوره longest match هغه ته وایي چې په چا کې سبنیټ ماسک ډیر وي هغه IP ایډرس چې د چا سبنیټ ماسک ډیر وي هغه ته موږ longest match وایو لکه ګوره د R1 ته چې دا ریکویسټ ریسیو شو راوټر بخپل راوټینګ ټیبل کې وګوري چې لکه ډیسټینیشن کوم IP وا ډیسټینیشن 10.1.1.1 وا هغه براشي اول به اغل دې سر چک کی ولې د دې لانګیسټ میچ زیاته 32 بیٹ دی پکې دا به دې سر چک کی چاول اولنی اوکټیټ خو د سره میچ کیږي یس صحیح دی دویم اوکټیټ میچ کیږي صحیح دی دریم اوکټیټ میچ کیږي صحیح دی څلورم اوکټیټ نه میچ کیږي نو چې څلورم اوکټیټ میچ نشو نو راوټر به وایي چې لکه
ال چې کوم دی لوکل مطلب د دې انټرفیس آی پی دا دې سره خو میچ نشو. اوس راشه چې کوم سیکنډ لانګیسټ میچ دی هغه چک کا. نو سیکنډ لانګیسټ میچ خو دلته نشته. صحیح شو. د سیکنډ لانګیسټ میچ په ځای باندې کنیکټډ مطلب دا چې په کنیکټډ کې به تا د نیټورک آی ډي یا آی پی اخیستی وي. کنیکټډ کې به ستا د هغه نیټورک څه شی وي نیټورک آی پی پرته وي یا نیټورک آی ډي پرته وي. او نیټورک آی ډي چا سره کنیکټ ده 2/0 سره کنیکټ ده. نو دا به د دې انټرفیس نه آوټ کی چې لکه دغه چې کوم ډیسټینیشن د دوی په کار دی هغه به ایگزیکټ د دې انټرفیس سره خامخا کنیکټ وي. نو هغه په دې نیټورک آی ډي باندې د دې انټرفیس نه آوټ کی چې آوټ کړه سویچ ته راورسېده. سویچ به ایگزیکټ ډیسټینیشن ته سینډ کی. ایگزیکټ ډیسټینیشن ته سویچ ولې سینډ کړه؟ ګوره سویچ به په خپل میک ایډرس ټیبل کې د دې انټرفیس سره لیکلی به چې ایترنیټ 0/2 دې سره زما کوم آی پی کنیکټ ده 10.1.1.1 او د دې انټرفیس د دې کمپیوټر چې کوم میک ایډرس دی فار ایگزامپل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 فار ایگزامپل. نو مطلب د دې کمپیوټر آی پی به هم سره د انټرفیس سره میچ کړی وي او د دې کمپیوټر چې کوم میک ایډرس هغه به هم میچ کړی وي. صحیح شو. په واپسې کې دا کمپیوټر به ریپلی ورکوي که نه به ورکوي؟ بالکل به ریپلی ورکوي. نو چې ریپلی ورکوي څه به وشي په ریپلی کې؟ په ریپلی کې دا کمپیوټر چې کوم دی دا آی پی چې کوم ده دا به سورس ولګېږي او ډیسټینیشن به کوم آی پی ولګېږي؟ دا آی پی ده 192.168.1.1 دا آی پی ولګېده. چې دا آی پی ولګېده نو را به شي سرته سویچ ته. سویچ به ولګي دلته به سورس کوم وي؟ سورس به دا شي بیا دا سورس شوه. ډیسټینیشن به کوم وي؟ 192 والا. باقي نور خبره به ولیکئ. دلته راورسېده دی چې کله د خپل انټرفیس نه اوټ کوي دا به سورس ولګېږي او ډیسټینیشن 192.168. دلته راورسېدو دی به چې د دې ځینې اوټ کوي نو سورس کومه ولګېده؟ سورس دا ولګېده. صحیح شو. ډیسټینیشن به کوم ولګېږي؟ دا به ولګېږي. نو ایگزیکټ کمپیوټر ته به راورسېږي. دغسې په ریل کې او په نیټورکینګ کې د کمپیوټر د راوټر په منځ کې دغه ترتیب سره څه کېږي؟ راوټینګ کېږي. صحیح ده. او اول چې میچ کېږي لانګیسټ میچ د هغې نه پس بیا نیټورک آی ډي له شی ریپر کېږي. صحیح ده. نو آی هوپ انشاءالله چې دې ځای پورې به ښه پوه شوي یې او که بیا هم پوه شوي نه وی نو کمنټ هم کوی شئ او په دغه ایمیل باندې زه به درته په ووایم AURANGZEB@gmail. دا زما واتساپ دی. دې باندې تاسو بالکل کمنټ میسج وایس میسج وي any problem بالکل فیل فری او میسج کولی شي. صحیح ده. ها اوس ځو څه شي ته؟ سټیټک راوټ ته. صحیح ده. سټیټک راوټ کې زه درته صرف دا یو لاره ښایم چې په کومه طریقه به دا نیټورک زه د راوټینګ ټیبل ته راولم. دا لاندې لار چې کوم ده دا به بیا ستاسو څه شي؟ دا به ستاسو ټاسک شي. تاسو به ایز اټ از همدغسې ټاپالوجي جوړه کوئ. صحیح ده. او څه به وکئ؟ پریکټس به وکئ. ګوره انګلیش کې یو محاوره ده چې پریکټس میک ا مین پرفیکټ. نو چې څومره ته پریکټس کوې هغومره به دا شی تاله زر کلیر کېږي. نو پریکټس نه بغیر نیټورکینګ بیخي نه یادېږي او نه به یاد کوي. صحیح شو. ځکه دا پریکټیکل دی او دا به ته خام لازمي پریکټس سره یادوي. زه ځم سټارټ اخلم. د کوم ځای نه سټارټ اخلم؟ د R1 نه. ګوره د R1 په راوټینګ ټیبل کې موږ وختي چک کړو د سره خپل 3 نیټورکس دي. د ده نه بغیر د سره نور هیڅ کوم لار نشته او دا تاسو ته ما په څه شي کې کلیر کړی؟ په CCNA کې
لیکلی دي چې که څوک دې نیټورک ته ځي 10 نیټورک ته نو زه به د دې انټرفیس نه آوټ کوم ګوره دا نیټورک چېرته انټرفیس چېرته دی دلته دی وایي که څوک 12 ته ځي نو زه به د دې انټرفیس نه آوټ کوم او که څوک 13 ته ځي دلته چې کوم بل انټرفیس لګېدلی دی وایي زه به د دې انټرفیس نه آوټ کوم هغه انټرفیس کوم دی 0/0 دی خو وایي د دې نه بغیر ما سره کوم بله ګیټ وی یا کوم بله لار نشته دا خبر ما تاسو ته په سیسینیا کې کلیر کړې وه صحیح ده نو اټ مینس چې موږ سره 192 نیټورک نشته یو ځلې بیا ګورو شو آی پی راوټ موږ سره 192 نیټورک نشته ښه 192 نیټورک به اوس موږ څنګه راولو ګوره سوري ګوره 192 نیټورک چې ته راولې د دې دپاره سټیټک راوټ چې کوم دی دا موږ سره یو څه ټایپس لري سټیټک راوټ دا موږ سره یو څه ټایپ لري فلیور ورته وایي چې ورته وایي ویلی شي لري موږ سره لکه څنګه ګوره یو ته موږ وایو ډایرکټلی static route directly connected static route صحیح نه what is directly connected static route ګوره زه چې کله په دې R1 راوټینګ ټیبل ته دا 192 نیټورک راولم نو دوه لارې دي ما سره یو دا لار ده بل دا لار ده بیا په دې لار کې که ته چېرته په دې لار راولې په دې لار نو په دې کې بیا تا سره دوه آپشنې نورې هم دي یا به ورته د دې خپل انټرفیس سوري د دې خپل انټرفیس د انټرفیس نمبر ښایي انټرفیس نمبر او که ته چېرته خپل انټرفیس نمبر ورته نه ښایي نو چې کوم نیکسټ هوپ آی پي ده مطلب دا د نیکسټ هوپ دی که نه د دې آی پي چې کوم ده دا دې ته موږ وایو آوټ ګوینګ انټرفیس سوري نیکسټ هوپ آی پي outgoing interface خدا دا outgoing interface او کته ورته د next hop IP خای د دې به موږ شی وایو next hop IP address صحیح شو next hop IP address او outgoing interface اوس فار ایگزامپل تا دا راوټ چې کوم دی دا د په outgoing interface راوستو نو دې آوټګوینګ انټرفیس ته موږ څه وایو ډایرکټلی کنیکټډ static route directly connected static route او فار ایگزامپل تا په نیکسټ هوپ آی پی باندې دا نیټورک راوستو نو دې ته به موږ څه وایو ریکرسیو static route recursive static route څه شو که په خپل انټرفیس ورته ښایي ډایرکټلی کنیکټډ static route او که نیکسټ هوپ آی پي دی ورته وښود هغې ته موږ څه وایو ریکرسیو static route اوس په CCNA کې خو موږ نه دی ویلی ته دلته دا هم ورته ویلی شي let me screen clear ګوره که ته په دې لاندې لار باندې ته دا نیټورک راوستل غواړې نو ته به یا دا ورته ښایي یا به دا ورته ښایي مطلب د دې انټرفیس آی پي به ورته ښایي نو ډایرکټلی کنیکټډ static route او ریکرسیو static route که موږ دا دواړه یو ځای کړو او یو ځای دواړه ورته وښایو بیا دې دواړو ته موږ څه وایو fully specified static route چې کله دواړه کمباین کې مطلب په یو کمانډ کې دواړه ورته وښایي دې ته بیا موږ څه وایو fully specified static route صحیح شو دوه نور پاتې دي هغه درته لږ وروسته کوم فلحال نه راځو سټارټ اخلو ګوره زه رالم R1 ته او دا 192 نیټورک راوستل غواړم څنګه به راولو آی پي راوټ 192.168.1.1 یا 0 مې که ښه د دې سبنیټ ماسک
انټر ماته وی انکمپلیټ کمانډ انکمپلیټ کمانډ ولې دی نو یا به ډایرکټلی سټیټیک راوټ ورته وخای او یا څه شی ریکرسیو سټیټیک راوټ زه ورته ډایرکټلی کنیکټډ سټیټیک راوټ وخایم مطلب خپل آوټ ګوینګ انټرفیس ورته وخایم نو خپل آوټ ګوینګ انټرفیس وګورئ 1/0 دی فاست ایترنت 1/0 فاست ایترنت 1/0 اوس چې دا نیټورک به زموږ راوټینګ ټیبل ته راغلی وي ډو شو آی پی راوټ لاندې اخر کې ګورئ اس مطلب سټیټیک دا وګورئ دا نیټورک راغلی دی خو دا راوټر څه وایي وایي که دا نیټورک دې نیټورک ته څوک ځي او راځي نو زه به سینډ کوم او ریسیو کوم په دې انټرفیس صحیح ده زه دا کمانډ بیرته لرې کوم بیرته مې دا کمانډ بیا راوسته خو دا ځلې په ریکرسیو سټیټیک راوټ باندې کوو اوس ریکرسیو سټیټیک راوټ دپاره موږ ته دا آی پي ضرورت دی که نه 12.1.1.2 نو کمانډ لیکل شوی دی 12.1.1.2 انټر ډو شو آی پي راوټ دا وګورئ څه وایي که څوک دې نیټورک ته ځي یا راځي په دې نیټورک به سینډ کوم او وای مطلب ریسیو کوم هم صحیح ده که څوک دې نیټورک ته ځي زه به دې نیټورک ته لیږم یا که د دې نیټورک نه څوک ما ته راځي د R1 ته راځي په دې نیټورک به ما ته ریسیو کیږي صحیح شو ها اوس دا کمانډ هم ختموم په دواړو دغه باندې کوو په فول سپیسیفاید باندې کوو نو فول سپیسیفاید دپاره بیا راشه آی پی راوټ 192.168.1.0.255 صحیح شو اول ورته ډایرکټلی کنیکټډ مطلب خپل انټرفیس ورته وښایه فاست ایترنت 0/1/0 دی صحیح ده د هغې نه پس 12.1.1.2 انټر دې ته موږ فول سپیسیفاید شی ورته وایو سټیټیک راوټ ډو شو آی پی راوټ دا وګورئ دواړه ورسره راغله صحیح شو بیرته یې ختموم ختم شو زه دا نیټورک دلته بیا انټر کوم خو صرف ډایرکټلی کنیکټډ باندې مو وګورئ صحیح شو وشو ښه اوس که تاسو سوچ وکئ دلته ما څه ورته ویلي دي 192 دا نیټورک پورشن 168 نیټورک پورشن 1 نیټورک پورشن 0 هوسټ پورشن مطلب دا چې په ده کې 255 آی پیانې دي دا ټولې آی پیانې به ما زما راوټینګ ټیبل ته بیا راځي دلته اوس فلحال 2 کمپیوټرې دي که نه نو صرف به موږ سره 2 نیټورک راشي سوري 2 آی پیانې به راشي خو که چېرته 255 کمپیوټرې په دې نیټورک کې کنیکټ وي 255 کمپیوټر به زما راوټینګ ټیبل ته راځي خو زه نه غواړم چې 255 کمپیوټر د زما راوټینګ ټیبل ته راشي زه ورته وایم چې نه صرف او صرف دا کمپیوټر مطلب دا آی پي دې راشي زما راوټینګ ټیبل ته نو بیا څه وکړه بیا دا 1 لرې کا سوري دا 0 لرې کا د دې په ځای څه کا 1 کا دلته وګوره اخري 1 ده که نه چې 1 مې کړه نو دلته به راشي دا 0 به لرې کې د دې په ځای به 255 کې مطلب کمپلیټ یو آی پي اډرس راولم نو چې کله ته یو آی پي اډرس راولې سنګل آی پي اډرس یار سنګل آی پي اډرس هغې ته موږ څه وایو هوسټ راوټ چې یو کس راولې او که ته چېرته پوره نیټورک راوستل غواړې هغې ته بیا نیټورک راوټ وایو دا ډېر امپورټنټ ورډز دي چې ما درته ولیکل هوسټ راوټ نیټورک راوټ هوسټ راوټ چې سنګل آی پي راولي او نیټورک راوټ چې پوره آی پي اډرس پوره نیټورک راوستل غواړي زه دا آی پي بیرته نو کوم اوس ګوره آی پي راوټ 192.168.1.1.255 فاست 1/0 ډو شو دا وګورئ هغه لانګیسټ میچ او سمالست میچ چې کوم دی هغه هم راغله سره دا څه وایي چې ایګزیکټ څوک دې آی پي ته ځي ګوره سنګل یو آی پي ده سنګل یو آی پي ده نو زه به د دې نه آوټ کوم صحیح شو نو دا موږ سره سنګل آی پي داسې راځي زه بیرته دا سنګل آی پي ختمول غواړم پوره نیټورک راوستل غواړم نو چې پوره نیټورک راولې
تیار موږ سره کمانډ پروت دی دا دی صرف دا نو بتنه یار سوري صحیح شو دلته راشه پورا دا به کنټرول A دا نو به سکو نو به کټ کو اوس پورا نیټورک به راغلی وي صحیح ده دو شو آی پی راوټ دا وګوره پورا نیټورک راغی صحیح شو بیا موږ په سیسینه لیول کې دا خبره کړې وه چې لکه که پوره نیټورک ته راوستل غواړې هغه په دغې طریقه راځي خو بیا موږ ویلي وو چې په راوټینګ ټیبل کې چې کومه انټري پرته وي نو هغه به موږ سره چې کېږي هغه به موږ سره پینګ کېږي او چې کومه نه وي پرته هغه به نه پینګ کېږي نو اوس دا 192 نیټورک خو د R1 په راوټینګ ټیبل کې پروت دی نو دا 192 نیټورک چې کوم دی دا ګورو چې دا پینګ کېږي او که نه ګوره یا داسې کوو چې د دې کمپیوټر نه پینګ سٹارټ کوو د دې کمپیوټر نه دا کمپیوټر پینګ کوو ګوره سورس 10 شو ډیسټینیشن به چې شي 192 شي سوري کمپیوټر کوم یو دی وینډوز 7 دا یو دی ګوره اول د خپل ګیټ وی پینګ کا چې ګیټ وی پینګ کی بالکل ګیټ وی پینګ شو اټ مینز چې زموږ د دې کمپیوټر نه د دې پورې کنیکټیویټي شته زه به راشم پینګ -t 192.168.1.1 انټر دا ما کنټینیوس پینګ ولګاو -t مطلب کنټینیوس پینګ ګوره ریکویسټ ټایم اوټ دا ریکویسټ ټایم اوټ یې ولي که ګوره د دې کمپیوټر نه ریکویسټ چې کله کمپیوټر ته راورسېد کمپیوټر به راوټر به وایي چې هلکه زما راوټر ټیبل کې 192 شته او ما ته په دې لاره راغلی دی نو دی به دې طرف ته چې کی سینډ کی دلته چې ریسیو شي دی به دلته ډراپ کی ولې به ډراپ کی دا راوټر به وایي چې هلکه ما سره خو دا نیټورک نشته دلته ډراپ کیږي دا صحیح شو نو زه به څه وکړم زه به راشم او د دې راوټر نه به هم د 192 ته چې وکړم سټیټیک راوټ به وکړم صحیح شو ګوره R2 ته راځو اوس IP route 192.168.1.0 صحیح شو دا IP انټرفیس یو ځل ګورو fast 0/0 fast 0/0 د دې راوټینګ ټیبل ته به هم اوس چې راغلی وي IP به راغلی وي ګوره دو شو IP راوټ 192 راغله صحیح شو 192 راغله خو د دې R2 پر راوټینګ ټیبل کې دا 10 نیټورک په کار دی که نه نو 10 نیټورک د R2 پر راوټینګ ټیبل کې نشته چک کا دا وګورئ 10 نشته نو دلته به 10 IP هم راولي 10 نیټورک به هم راولي مونږ په سیسینه کې دا خبر ډیټیل بلو ځکه دا ته اوس ډیر ډیټیل نه در کوم صحیح ده نو IP راوټ 10 ډاټ پورا نیټورک صحیح شو 2.0 ولیکل شو ډزنټ میټر ښه تو پر تلش ښه کوم انټرفیس نه 12.1.1.1 انټر ایگزیکټ ښه هلکه ما تاسو ته د ویډیو په سټارټ کې ویلي وو چې زه به درته دا یو لاره کوم دا بله لاره به تاسو ټاسک شو دا خبره دلته الټه شوه لنډې لار ما درته وکړه بره لاره ستاسو ټاسک شو صحیح ده که نه ښه نو د R1 پر راوټینګ ټیبل کې 10 نیټورک هم شته 192 نیټورک هم شته د R2 پر راوټینګ ټیبل کې 10 نیټورک هم شته 192 نیټورک هم شته را به شو R4 ته چې د R4 په راوټینګ ټیبل کې 10 نیټورک شته او که نشته صحیح ده ګوري دا د R4 شو IP راوټ 10 نیټورک نشته رابی ولو IP راوټ 20
24.1.1.2 انټر 10 نیټورک د راوټینګ ټیبل ته وګورئ راغی 10 راغی. اوس که زه راشم د کمپیوټر ته د کمپیوټر نه ګورو چې پینګ سټارټ شوی که نه پینګ سټارټ شوی دی پینګ چې شوی دی سټارټ شوی دی دا وګورئ ریپلای د چا نه ته را روانه ده 192.168.1.1 نه را روانه ده خو په دې یو شي کې زه هم اوس کنفیوز یم چې څنګه دا وشو دا کار ولې وشو ګوره که سوچ وکړو دلته چې کوم 12 نیټورک دی دا د ده په راوټینګ ټیبل کې نشته صحیح شو او چې کوم R1 دی د R1 په راوټینګ ټیبل کې 24 نیټورک نشته خو پینګ روان دی ګوره ما چې بره لار کې کوم زاړه کرتوت خو پاتې نه دي صحیح شو نو دا یو بل ایکسټرا ټاسک شو موږ دپاره چې موږ به اوس ټربل شوټ کوو یقین وکړه دا ما د خپل جانبوج کې نه دی کړی شاید په دې لاره کې ما نه کوم راوټ پاتې شوی وي ځکه دا راوټ روان دی که سوچ وکړو زه د R1 ته راځم نو R1 سره به 24 نیټورک نه وي R4 سره به 12 نیټورک نه وي خو کنیکټیویټي سټارټ ته دا وګورئ کنیکټیویټي سټارټ ته راځو R1 ته لږ به ټربل شوټ هم کو صحیح ده ګوره شو آی پی راوټ د سره ګوره 24 نیټورک نشته 24 نیټورک د سره نشته زه د پروتوکول چې کوم شو آی پی پروتوکول کوم پروتوکول هم پې نه دی چلیدلی R2 ته راځم په R2 هم لږ چک کوو دلته هم کوم پروتوکول نشته R4 له راځو ګوره 12 نیټورک د سر نشته خو کار کېږي لګیا دی ښه زه صرف په دې R3 هم ګورم چې دلته کوم کرتوت نه ډېر عجیبه کار دی یقین وکړئ زه خپله هم ورته حیران یم تاسو په CCNA کې په پیک اډرس سره کې لیدلي وي همدغه کار دی چې ګوره دغه نیټورک چې کوم دی دا د په راوټینګ ټیبل کې نشته صحیح ده او 12 نیټورک چې کوم دی دا د په راوټینګ ټیبل کې نشته نو دا پینګ ولې وشو خو زه راځم دغه چې کوم پینګ ما سټارټ کړی دی دا زه سټاپ کوم دا مې چې سټاپ کو بیا ټریس کوم چې د ده ټریفک دې کمپیوټر ته په بره لار لاړه که په دې لار لاړه موږ ته به پته اوس ولګېږي صحیح ده چې دا په کومه لار روان دی نو راغلم دلته دا مې څه که دا مې کټ شو ګوره ټریس سرټ دا کمانډ ورکه 192.168.1.1 انټر ګیټ وے ته لاړ 12 ته لاړ 24 ته لاړ 192 ته لاړ ګوره دلته راشه وګورئ دا زما کمپیوټر څه وایي کمپیوټر وایي دا کمپیوټر وچ زما اول ریکویسټ دې ځای ته لاړ ته وګورئ 100 ته لاړ د هغې نه پس 12.1.1.2 دې ته لاړ بیا صحیح ده د هغې نه پس 24.1.1.4 ته لاړ دې ته لاړ او اخري ریکویسټ بیا چېرته لاړ دلته لاړ نو اټ مینس چې د ریکویسټ داسې وشو صحیح ده بر لار ما نه ده ډیفاین کړې هغه په تاسو شو هغه ستاسو چې شو ټاسک شو خو په دې یو ځای کې زه خپله هم هېڅ نشم ویلی چې دغه دوه نیټورک چې کوم دي 12 او 24 دا د ده دواړو په راوټینګ ټیبل کې نشته خو پینګ وشو صحیح شو شاید چې دا کوم EVE موږ سره ده شاید دې کې څه مسله وي ځکه چې دا سافټویر دی خو ریل IOSF کې پرتې دي دا ویلی شم صحیح ده نور موږ او تاسو چې کوم آیډیا ده CCNA لیول هغه CCNA لیول آیډیا مطابق دا پینګ باید نه وی شوی اوس به هر حال وشو موږ پکې نور هېڅ نشو ویلی صحیح ده خو دا کوم کنسپټ چې ما درته بیان که باید دا تاسو سره وي صحیح شو باید دا تاسو سره وي ښه نو ما وختي ویل چې دا بره چې کوم لار ده دا باید تاسو خپله وکړئ صحیح شو دا باید تاسو خپله وکړئ
اوس زه راځم ما تاسو ته ویلي چې په سټیټیک راوټ کې دوه شیان موږ نه پاتې شو هغه درته زه اوس کوم صحیح ده یو دی موږ سره floating static route صحیح شو دا floating static route ډیر ایزی دی صحیح ده او بل چې کوم دی موږ سره نل زیرو صحیح ده floating static route کار څه کوي ګوره کار دا کوي چې دا R1 دی دا 192.168.1.0 چې کوم نیټورک دی دا نیټورک په دې لاره به هم ورته راځي په دې لاره به هم ورته راځي صحیح ده خو زه دې راوټر ته وایم چې هلکه دواړه خو تا ته را روان دي خو ته دا لینک چې کوم دی په دې لاره باندې دا به زمونږ پرایمري لینک وي پرایمري لینک او دا لاره چې کوم ده دا به زمونږ څه وي سیکنډري لینک به وي سیکنډري لینک پرایمري لینک مطلب څه مطلب د دې لارې چې کوم سپیډ دی فار ایگزامپل 10 MB او دلته 10 MB د دې لارې څو دی 8 MB او 5 MB نو د بره لارې سپیډ زیات دی زه به د راوټر ته وایم چې لکه دا ستا پرایمري لینک شو او دا لاندې چې کوم دی دا ستا سیکنډري لینک شو نو دا به په سټیټیک راوټ کې څنګه ورته وایو سټیټیک راوټ کې یو کنسپټ دی هغې ته موږ AD وایو AD نه څه جوړېږي administrative distance دی ته وایي صحیح شو دا administrative distance موږ په CCNA کې ښه په ډیټیل سره ویلی ضرورت نشته چې اوس بیا درته ووایم خو لږ صرف یو هینټ غوندې در کوم administrative distance دی ته وایي چې په دې لاره سټیټیک راوټ ما چلولی دی او په دې لاره هم ما سټیټیک راوټ چلولی دی چې د کمې لارې administrative distance کم لیز هغه لار به زموږ کومه لار وي دا به زموږ پرایمري لینک وي پرایمري لینک صحیح شو او چې کوم د کمې لارې چې administrative distance زیات وي فار ایگزامپل د دې زیات دی ګریټر دی نو دا به زموږ کومه لار شي سیکنډري لار بشي یا سیکنډري لینک بشي او د administrative distance څنګه چینج کیږي زه درته صرف کمانډ شو کوم باقي کار ستاسو دی صحیح ده تاسو به څه شی وکړئ تاسو ته چې کوم ټاسک ما درکړی دی تاسو په دې لاره هم سټیټیک راوټ وچلوئ په دې لاره به هم سټیټیک راوټ وچلوئ چې کله هم وچلاو هغه طریقه به زه در اوس وښیم لکه په دې راوټر چې زه کمانډ ورکوم او په دې لاره هم زه کمانډ ورکوم ګوره په دې راوټر چې زه کمانډ ورکوم په دې لاره به هم ورکوم په دې لاره به هم ورکوم صرف د دې کمانډ په اخر کې به یو چینج کوو هغه چینج درته اوس ښیم صحیح ده ګوره زه دې R1 ته راځم R1 ته رالم ګوره دغه لار تاسو ته ښکاري فار ایگزامپل زه لاندې لار سیکنډري لار کوم لاندې لار سیکنډري لار کوم نو بره لاره کې به زه څه وکړم ګوره IP راوټ صحیح شو 192.168.1.0 13.1.1.3 دا بره لار ده که نه بره لار زه پرایمري کوم نو دا مې انټر کړه داسې انټر مې کړو لاندې لار ته چې کوم راوټ ما کړی دی هغه کمانډ ته راشه ګوره دا کمانډ په کوم ځای کې را پیدا کوو ډو شو رن دلته په دوه لارو باندې پروت دی دا دواړه باید یو ځل زه ختمې کړم دا مې نو که ګوره یو مې نو که بل ته راشه دا بره هم نو که دواړه نو شو دوباره یې بیا راوټ کا IP راوټ 192.168.1.0255 12.1.1.2 क्वेश्चन मार्क का दलते वगैरह डिस्टेंस या मेट्रिक डिस्टेंस मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस द वन वाला तर 255 पूरी वैल्यू दा नो द अगी लारे मा वैल्यू न द छड़ले खो द अगी लारे बाय डिफॉल्ट चिशेवी 1 वी नो दलते बेज द 1 न ज्यादा कम फॉर एग्जांपल 2 3 10 या 20 या 50 या 100
چې سو دې کړه خو د هغې نه به زیات ساتي د هغې 1 شوه د دې به زه څو کومه فار ایگزامپل 100 ګوره 100 انټر. اوس ګوره د ما صرف ایڈمنسټریټیو ډسټنس چینج کړ دې ته موږ چې وایو فلوټینګ سټیټیک راوټ. ګوره په دې لاره باندې دا نیټورک راغی کم ایڈمنسټریټیو ډسټنس سره 1 سره، په دې لاره دا نیټورک راغی کم ایڈمنسټریټیو ډسټنس سره 100 سره. نو کم دی دا کم دی دا به په دغه لار چې کوم د دا لار دا به د ده په راوټینګ ټیبل کې پرته وي او دا لاره به نه وي پرته. ان کیس دا لاره ډاون شوه اټومیټک به دا لاره د ده راوټینګ ټیبل ته راشي، ته به خبر هم نه یې دا لاره به راځي. بیا ګوره دا ټرای اوس کوو راوټر ته رالم د راوټینګ ټیبل یې ګورو شو آی پی راوټ. ښه دا بره لار خو سوره ډیفاین شوی نه دی ځکه صحیح ده. دلته وګوره په 12.1.1.2 سره راغلی دی. ولې دې لار باندې راغلی؟ ولې چې په دې لاره موږ راوټ کړی دی او بره لار باندې راوټ نه دی شوی. خو اصل کې زما صرف تاسو ته کمانډ شو کوونه وه، تاسو په دې لاره باندې راوټ وکئ، په اخري کې به صرف دلته 1 دی نو دا مه چیړئ، بای ډیفالټ 1 وي او په دې لاره یې 100 کوئ. نو انشاءالله دا لاره به ستاسو راوټینګ ټیبل کې وي. که دا لاره ډاون شي بیا به دا لاره اټومیټک خپله راځي او د دې ځای نه تاسو کنټینیوس پینګ ولګوئ دې ځای ته. نو دا لارې ډاون کوئ او اپ کوئ، د دوی به صرف یو پیکټ نیم که مس شو کنې یو پیکټ به هم نه مس کېږي او لارې به خپل اټومیټک چینج کېږي را چینج کېږي. دې کنسیپټ ته موږ څه وایو؟ فلوټینګ سټیټیک راوټ. بل کنسیپټ ما تاسو ته لیکلی و چې نل 0 یا داسې هم لیکلی شي نل 0. اوس نل 0 وایي څه ته؟ ګوره دلته فار ایگزامپل موږ سره یو کمپیوټر دی 1.1 بل دی 1.2 1.3 1.4 1.5 داسې به یو ځان راشي فار ایگزامپل 1.100 خو سوري شته خو یو دانه به راشي فار ایگزامپل 1.50. اوس دا 1.50 چې کوم دی زه وایم چې دا د دې R1 راوټینګ ټیبل ته نه راځي، نور ټول راځي خو 1.50 دی نه راځي. نو ته به کمانډ ورکې راوټر ته به راشي IP route 192.168.1. for example 50 null question mark دا وګورئ 0 صرف دا 150 چې کوم دی دا به نه راځي نور به ټول راځي. نو مطلب دا شو چې ته په یو راوټر کې په یو راوټینګ ټیبل باندې یو سپیسیفیک IP یا یو سپیسیفیک نیټورک بندول غواړې نو د هغه مخې ته صرف نل 0 ولیکه نو هغه نیټورک به د ده راوټینګ ټیبل ته نه راځي. This is called null 0. نو آی هوپ چې د دې ځای پورې تاسو ډېر څه ناڅه موږ سره یاد کړي وي او موږ سره پاتې شوي یې. یو ځل بیا هم درته وایم چې لکه که چاته هم څه مسله وي وټساپ باندې یا ایمیل باندې موږ له بالکل فیل فری میسیجز یا وایس میسیجز کولی شئ اني ټایم. او په اخر کې د تاسو نه صرف یو ریکویسټ چې کمنټ کې تاسو موږ ته ولیکئ چې دا د ټیچینګ میتھډ صحیح دی که صحیح نه دی، صحیح ده یا تیز روان یم که نه سلو روان یم، که مطلب هر څه پرفیکټ وي ډن ولیکئ، صحیح ده. او ریکویسټ تاسو نه دا دی چې دغه ویډیو چې کوم ده لایک کئ، چینل سبسکرایب کئ، د خپل ملګرو سره شیر کئ او بیل آیکن چې کوم دی هغه هم ځان سره دباو کئ چې تاسو ته زموږ چې کوم لیټیسټ ویډیوز راځي چې هغې نه تاسو خبرېږئ، تاسو ته مطلب نوټیفیکیشن درځي. نو انشاءالله ملاویږو په نیکسټ ویډیو کې په ډاینامیک راوټ کې انشاءالله. او تاسو ته په اخر کې یو ریکمنډیشن دی چې سټیټیک راوټ باندې چا د زړه نه کار وکړ او ښه ډېر پریکټس سره نو هغه ته ډاینامیک راوټ ویلکم کوي، هغه ته به ډاینامیک راوټ ډېر اسانه وي. او که چا په سټیټیک راوټ کې د بوسو لاندې اوبه تېرې کړې نو ضرورت نشته چې هغه به ډاینامیک راوټ ووایي، په پوهېږي به نه، د هغه په لاجک به نه وي پوه چې یاره دا ډاینامیک راوټ دا راوټ ایکسچینج څنګه کړو. نو همدغه دی چې تاسو سټیټیک راوټ
خپ پریکټس سره کنفیګر کړئ. ګوره ما مخکې تاسو ته ریکمنډ کړو، بیا هم درته کومه چې دلته اوس فار ایگزامپل ما 4 راوټر لګولي دي. تاسو په همدې 4 راوټر ټاپالوجي جوړه کړئ، پریکټس پې وکړئ. که بیا بیسټ پریکټس کوئ نو ته راشه دلته هم یو راوټر ولګوه، یو دلته ولګوه، فار ایگزامپل یو دلته ولګوه، دلته ولګوه، بیا ته پریکټس وکړه چې بیا څه کېږي. نو انشاءالله تا صرف د سټیټیک راوټ چې کومه آیډیا ده هغه به کمپلیټ کلیر شي. دا وعده ده زما تا سره. صحیح شو. او په اخر کې یو ځل بیا هم ریکویسټ چې کوم آی ټي هب چینل دی دا سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ. ډېره زیاته مننه. انشاءالله ملاویږو په نیکسټ ویډیو کې. تر هغې وخت پورې د الله په امان رب مو مل شه. السلام علیکم.